کله کله بچي الله کامیاب کی خو د مور او د پلار ژوند وفاونه کی. مور د طالب العلم د فراغت نه مخکې د دنیا نه رخصت شي، پلار د بچی د فراغت نه مخکې د دنیا نه رخصت شي. زمون په علاقه کې په بونیر کې یو دستاربندۍ کې زه تللی وم، یو قاري صاحب د خپلو شاګردانو د دستاربندۍ نومونه اخیستل، یو نوم ته را ورسېد په ژړا شو او ډېر زیات یې وژړل. اتفاقیات و پرون بیا دستاربندي وه او زه هغې مدرسې ته بیا تللی وم، زمونږ سره په ګاونډ کې ده. قاری صاحب په لوډ سپیکر کې په ژړا شو. اوس طلبای کرام را روان دي او د قاری صاحب د خولې نه لفظ نه راخیږي، جاړي مسلسل جاړي، لوډ سپیکر ته ولاړ دی. زه حیران شوم الله څه وشو. د دستاربندۍ نه وروسته ما قاری صاحب نه تپوس وکړو، قاری صاحب تا خو ډېر زیات وژړل ولې؟ ما ته وي مفتي صاحب د یو طالب العلم ډېره دردناکه قصه راته رایاده شوله، په دې حافظانو کې دی. ما ورته وي څنګه؟ ما ته وي مفتي صاحب زما یو شاګرد دی په دې طالبانو کې، ما به ورته د ورځې صفحه سبق ووي نو مازیګر له به دی راغی او ما ته به قرآن مخې ته کېښود، ما ته به وي مفتي صاحب ما ته نور سبق ووایه، قاري صاحب ما ته نور سبق ووایه. ما ورته یو ورځ وی بچیه ستا ټولو ملګرو ته زه یو صفحه وایم نو ته 2 صفحې سبق ولې یادې؟ دا شاته به درنه هیر شي، دا به تا ته بیا یاد پاتې نه شي. دومره ډېر نوی سبق ولې وې؟ وی د ما ته وی چې قاری صاحب زما پلار ډېر مخکې مړ و او زه یتیم په مدرسه کې داخل وم او زما د مور دا ډېر غټ ارمان دی چې زه د قرآن حافظ جوړ شم. نو زما مور بیماره ده او زه چې د کور نه کله راځم ما ته وی بچیا قاری صاحب ته ووایه سبق درته ډېر وی، ځکه ستا د حفظ دستاربندي مې لوی ارمان دی او زه ډېره زیاته ناجوړه یم، هسې نه چې ستا دا دستاربندي ونه وینم. وی د الله نظام ته وګوره، د دغه ماشوم حافظ مور د ختم قرآن او د دستاربندۍ نه 3 میاشتې مخکې وفات شو. دا منظر یې اونه لیدو. په کومه ورځ چې دستاربندي وه نو قاري صاحب وی دا نور طالبان دوی کپړې ته کپړې نه بدلې، وی دی په ژړا شو او ما ته وی قاري صاحب زه چاته کپړې بدل کم؟ پلار مې مخکې الله تورو خاورو له لیږلی، مور مې اوس د دنیا نه رخصت شوې ده. خلق به خوشحالیږي، مور او پلار ته خوشحالیږي. زه به د دستاربندۍ نه وروستو د پلار قبر لزم، زه به د مور قبر لزم، کو زه په سپینو کپړو کې لاړ شم او کو په زړو کپړو کې لاړ شم، زما پلار او زما مور اسې د دې دنیا نه رخصت شوي دي. بیا د قاري صاحب وی د ډېر لوی د خفګان خبره ده چې وی دا ماشوم د پسترګو نابینا هم دی. ما ته وی چې قاري صاحب مور او پلار خو ملاسه کې چې پټکې را لیدلې وې، د الله تقسیم دی په خپل هم نابینا یم، خپل پټکې مې په خپل باندې هم ونه لیدلو. شکر وباسئ چاته چې الله نن د خپلو بچو د ناظرې ختم اخودلو، په دې د الله شکر ادا کوي. دا بچې به درته الله حافظ اخایي. دا چاته